نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بس نزوم استاس دنیا و آخرت الله حکمونو کې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقو کې دا الله حکمونه پیغمبر طریقې زموږ زندګۍ کې راشي او په ټولو انسانانو کې راشي. دا غواړي خواري او مینت دي خوارۍ مینت باره کې چې چا وخت نه لګولی الله په لار کې لږ وختونه ولګوئ ځکه چې زموږ ته ډېر هغه ښکاري نبي علیه الصلاۃ والسلام زموږ ته دا میراث پرېښی دی. که مونږ وکړو الله غاړه خلاص شوه نبي علیه الصلاۃ والسلام غاړه خلاص شوه او که نه دین کار دعوت تبلیغ کار مو نه کړه دا ذمهواري زموږ باندې پاتې یا که زموږ خوښه یا که زموږ نه خوښه که زه یم او کالیم او که ښځه او که نري د تبلیغ کار چې دی ونه کړه که نه دا به الله ته داسې وخت کې ودرېږي چې الله به تر پوښتنه کوي زما لپاره څه کړي او چې ده تبلیغ کار نه یې کړی الله له به څه ځواب ورکړه. نو انشاءالله خدای پاک موږ تاسو هم توفیق راکړه چې الله په لار کې لږ لږ وختونه ولګو او که نر دي او که ښه دي دا ولې پکار دي چې الله په لار کې څلور میاشتې ولګوي. او دا بیاهي چې که نه دا زموږ د کورونو نه ده ځکه چې کور کې زموږ مشري که نه او هغه زنانه ورته نه وي چې د موز ده ګوره چې کومه ښځه د مېړه نه پوښتنه ونه کړه او دا بې اجازته ووته او دا دغه لار کې مرګ راغی دا به جهنم ته ډایرکټ به جهنم ته ځي ځکه چې مېړه چې وخت دی که نه دا په ښځه باندې دی. ښځه چې کومه کور نه وځي خامخا مخې مېړه نه پوښتنه کړه او زموږ ښځو ته وګوره بیایات یې وګوره چې بازار ته را روانې دي بازار ته 500 روپو لپاره او ایا ورکوي دې نه خبره چې ایا چې ده که نه دا ډېر اوچت خبره او ایا ته نه یو خبرې نو ښځو خدای لپاره چې دا کومې ډمارۍ کړې او کوم جنجونه ځئ دغه ځانونه وساتئ. دنیا مافیه لږه ده او آخرت زندګي ډېره ده او اخر به ملا له ورځو او ولا ته به ودرېږو او که په داسې حالات کې ورته ودرېږدو چې کوم حالات کې زموږ روان یو نو الله له به زموږ څه ځواب ورکوو. نو د خدای لپاره چې دا جنجونه ایسته کړئ او الله په لار کې مړو ته وایه چې وځئ او دا کوم منځونه چې دي دا په ماشومانو باندې شروع کړئ خپل هم 5 وخته لمونځ کړئ او دې ماشومانو باندې منځونه کړئ نو الله به کور کې هم برکت راولي او په مال کې هم برکت راولي.